بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الحرز والأخذ منه. وليس بدلت بيان راته د حرز کوي منګه شرایط کې ویلو محفوظ ځنه به پټي البا قطعیت وی دا څه وکنه د محفوظ ځسره حرز بیان راته کوي. والأخذ منه د محفوظ ځنه پټول درځي. اوله مسله دا کې تاسو لږ برو ګورئ یو سړی کې د مور او پلار نه یا د خپل بچو نه یا د خپل رشتہ دارو نه زار رحم محرم نه پټ کی حکم لاس به نه کټ کیږي دلایل وایو خینتي آسان دي زر زر وایو. ومن سرق من ابويه یو او ولده او ذي رحم محرم رحم محرم خو پیژنې کنه چې رشتہ داری وي نکاح ور سره همیشه لپاره نکیږي. یا ذي رحم محرم منه ذي سارقه لم يقطع لاس به کې نه کټ کیږي. وجه دا اول چې ده کنه دا ولادت والا مسله پلار او مور نه چپټ کی یا مور او پلار د بچو نه چپټ کی نو د دې وجه فالاول وهو الولاد ولاد یادوما دې وجه دا د بې منګ ویلیو چې مور او پلار چې دي کنه یا بچی مور او پلار د بارات دیو ته د بل په مال کې بسوطت فراخي اجازه استعمال یام تور او لاس خوله کټ کیږي چې مالک اجازت نه ہوته چپټ کی عمومی طور د مالک اجازت نه او بچی د بلار او د مور او د غشن مور او بلار ته د بچی عام طور باندې اجازت وي. واورا فالاولون اول یعنی ولادت والا صورت یادو مدل د دوه شي نه دي ښه یو د ولادت والا مسله د یو د زارهم محرم ده نو اول لپاره دلیل للبسوطه فراخی د په مال کې یو بل لپاره یو وجه دا شوله بل وجه مشته موږ ویلو چې محفوظ دی نه به مال وړي د مور او پلار مال د بچی نه او د بچی مال د مور او پلار نه محفوظ نه وفي الدخول في الحرز انا دې کې دخول في الحرز نشته. والثاني او دا دویم چې ده کنه ذي رحم محرم ولا خصا په دې کې معنی ثاني موجوده ده یعنی خلق رشتہ دارو تداخلي کې او د رشتہ دارو کور چې رحم محرم ولا کور هغه داغه نه من نه داغه دخول پکې منه نه نو محفوظ نه پټول نشو. ولهذا دغه وجه د مولوی صاحب ګوره رشتہ دارو که خلک ور داخليږي کنه نو دغه وجه د شریعت حکم دار چې مټ شولې مخ شولو یا د خپې وغیرہ شولې دا د رشتہ دارو پټول پرده کول لخذو د خپل وزاره محرم نه د لازم دغه وجه د مباح کړي د شرعي نظر کول اله مواضع زینت کوم چې ظاهري الظاهره منها چې ظاهري کې د محارمونه اعتراض الک کڅوک یو ملګری د بل ملګری نه غلاو کې نو بلاس کټ کیږي ویاو دا هم مسله شو. اعتراض می دادې پیچا یو ملګری هم د بل کور ته داخليږي کنه ویږي کنه نو جواب بھائی کله چې ملګری د بل نه غلاو کی کنه ملګری پاتې نشي خو دشمن شي ازمن عرف کې ملګری کورونه د څوک نه داخليږي بخلاف الصديقين لانه عادهم بالسرقه ځکه دا خو دشمن د ملګری جوړیږي سرقه وکي. وفي الثاني خلاف الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله په ذار محرم کې اختلاف کوي کڅوک د ذار محرم نه غلاو کې لاس به کټ کیږي غوي خلاف امام شافعي رحمه الله ثابت دی ولی هغه ذار محرم قیاس کوي په قرابت بعیده باندې لری رشتہ دار باندې او لری رشتہ دار نه څو غلاو کې لاس کټ کیږي نو کده ذار محرم نه وکي لاس په کې کټ کیږي لأنه ألحقها امام شافعي رحمه الله ذا محرم قياس كي بالقرابة البعيدة وباندي وقد بيناه في العتاق عتاق كي مسألة ذكر كري وكتاب العتاق كي مخيراتي ولو سرق من بيت ذي رحم محرم من متاع غيره بروغر منسب کڅوک د رشت ادار محرم د کور نه د بل چا سامان پټ کی به بلاس کټ کیږي وینا ځکه اصل علت څه دی د زارهم محرم کور د دنه محرز نه دی کنه دخول وته پکې جایز دی نو د غیر محرز مکان نشه پټکو او که د رشتہ دار شي د زارهم محرم شي او د بل چا د مکان نه پټ کی لاس پکې کټ کیږي ولې د بل مکان ته چورلې نه د دخول پکې جایز نه او د مکان محفوظ نشه پټ کړي لاس پکې کټ کیږي. ولو سرق من بيت ذي رحم محرم متاع غيره كسرق وكي د بیت د رحم محرم نه متاع د غیر ينبغي مناسبه د الله يقطع
ولو سرقه که شری سرقه وکي مالو د دارهم محرم مال وي من بيد غیره نه پټ کی یقطعو لاس به کټ کیږي اعتبار للحرز و ادمي هغه شي اول صورت کې حرز نو موجوده لف نشر غیر لف نشر مرتب دی کنه حرز موجودو دا په حق کې محفوظ نه و د سوایا اول صورت کم یو چې د رشتہ دار د کور نه پردې سه پټ کړي نه لاس نه کټ کیږي کنه ولې د په حق کې هغه مکاني محرز نه وکنه یار اب د دې صورت کې بکټ کیږي ځکه د په حق کې مکاني محرز او وان سرق من امه من الرضاعه قطع الاكبر وګوري یو سړی چې رضاعي مور نه چپټ کی لاس به کټ کیږي وجه وان سرق من امه من الرضاعه قطع امام یوسف رحم الله فرمای کله رضاعي مور نه څوک چپټ کی لاس به نه کټ کیږي انه لا يقطع دلیل شتا و یار رضاعي مور تم خلق داسې ور داخليږي لکه څنګه چې خپل کور ته داخليږي اجازت نه غواړي ججک نه محسوسه ور داخليږي نو مکان داغي د په حق کې مکان محفوظ پاتې نشو لانه يدخل عليها ذکر سره داخلي کې پر رضاعي مور باندې بغیر د استئذان او وحشمه بغیر د ججکنا بخلاف الاخت من الرضاعه حق رضاعي خور وي دغه نه ثبت کې لاس بکټ کیږي ځکه هغه ته بغیر د اجازه ته څوک نه داخليږي بغیر د ججک هغه کور ته څوک رضاعي خور کور ته څوک نه داخليږي نو هغه محفوظ مکان دی د په حق کې او غلای ته وکړه لاس بکټ کیږي بخلاف الاخت من الرضاعه ان ايدام هذا المعنى ځکه دغه معنی چې هغه بلا استئذان داخلي دلی او بغیر د حشمته هغه فيها رضاعي خور کې نشتري عادتا وجد ظاهر روایت دا ظاهر روایت کم یو چې رضاعي مور نه څوک څه بټ کلاس به کټ کیږي دغه وجه وره وې قرابت وې د دې سره محرمیت شته نکاح دی ور سره نه کیږي رضاعي مور دی توجه او قرابت خو نشته کنه رشتہ او محرمیت لا اعتبار وی چې رشتہ خو بکی دلته بکی رشتہ نشته دی اوس ته احترام نشته عشان وجد ظاهر دا انه لا قرابت دلته قرابت نشته والمحرمیت او د محرمیت چې دی بدون یا بغیر د قرابت لا تحترم او د دې خو به احترام نه کیږي دې کوړه به څوک نه دي لکه یو سره دی یو خزي سره زنا وکي یا یو خزي سره شهوت سره لاس ټچ کی داغه مور لوري همیشه د بار حرامي کی بکنه محرمیت را لې قرابت شته نشته نو که غلطي وکي نه به داس کټ کیږي ځکه دا لا تحترمو دي کما اذا ثبتت لکه دا قراب محرمیت چې ثابت شي بزنا باندې والتقبيل باندې ان شهوتين واقرب من ذلك طرفين وتوي امي رضاعي چې دا د دې سره نيزي اخت رضاعي ده اخت رضاعي نه څوک لا چپټ کی تم ویلا سکټ کیږي نو مې رضاعي نه هم کټ کیږي کله غي نه څوک چپټ کی نو دا هغه غل نه یادو مکه امي رضاعي نه څوک چپټ کی نو غل نه لاس کټ کیږي واقرب من ذلك نزدې ته الاخت من الرضاعات ده وهذا ليس وورا وجد هذا لان الرضاعه چې ده عقلي وجه ولا بیانې رضاعت مسله عرف کې مشهور نه څوک ته خبر نه چاله بلان کې د بلان کې رضاعي زی دي یو بل ته تک را تک کې هغه شان فراخي نه یو بل نه مکان چې هغه محفوظ نه غیر محفوظ منی او هغه شان محرز ویګه وګورئ لأن الرضا چې دا قل ما يشعر دا ډیر کم کرتی مشهوريږي فلا بسوطه نو دې کې څه بسوطت نوي فراخي یو بل لپاره تحرزا عن موقف التهمه ځکه خلک ځان بچ کوي د موقف تهمت نه چې خلک وایي د پلان کې څنګه راځي څوک څه خبر دي چې دا ستاره ځای مورده بخلاف النسب خو مشهور نو حالت تهمت نه چې نه یو بل کزي راځي نو فراخي جوړ شوی نو هغه حرص ختم شوی برو ګوري مولوی بلا کم خزا خوند یو بل څه بټ کی لاس به کی کټ کیږي کنه هم دغه شان غلام را پاسيږي د مولانا څخه پټ کی یا غلام را پاسيږي د خپل مولا د خزینه څخه پټ کی یا د خپل سید د خاون نه څخه پټ کی په ټولو صورتونو کې لاس ما نه کټ کیږي او اذا سرق احد الزوجين من الاخر یو والعبد من سيده دعاء او من امراد سيدي یا د خپل مولا د خزینه
او من زوج سیدتی یا د خپل مولایانې د خاوند نه لم یقطع وجه څه مولی صاحب دیو ته په دخول کې اذن وي را داخلېږه ښځه خاوند ته خاوند ښځې ته اجازت ورکړي زما ځای له راځه او بیا به وتې کوو دغه شان غلام ته د مولا او دغه د ښځې او دغه شان غلام ته د خپلې مولایانې او د هغې د خاوند کور ته داخلېدلو کې څه وي اجازت وي نو مکان محفوظ پاتې نه شو لوجود الاذن بالدخول عادة ځکه اذن موجود وي په دخول کې عادة وان سرق احد الزوجين من حرز لاخر خاصه بر وګورئ د خاوند خاص ځای د هغې نه ښځې څپټ کړه یا د ښځې خاص ځای د خاوند ته څپټ کړه نو بیا هغه ځای نه یادومه چې هغې کې ښځې ځای دی خاوند ورسره نه اوسېږي یا د خاوند ځای دی ښځه ورسره نه اوسېږي لکه زما کمره ده زما ښځه راشي بالفرض ما نه څپټ کړي نو دلته یو جواب هم دغه شان دی لاس نه کټ کېږي امام شافعي رحمه الله وی لاس پکې کټ کېږي ښځه خاوند یو بل نه څپټ کړي واوره وان سرق احد الزوجين من حرز که سرقه وکړي احد الزوجين من حرز لاخر د یو محفوظ ځای نه چې هغه د بل وي یعنې خاوند وي ښځې پټ کړي یا د ښځې خاوند یې پټ کړي خاصتا او د بل خاص وي ښه لا یسکناني فيه چې دواړه پکې نه اوسېږي نو فکذلک الجواب عندنا زموږ باندې جواب هم دغه لاس باندې کټ کېږي امام شافعي رحمه الله فرمایي لاس به کټ کېږي موږ دپاره دلیل لبسوطة بینهما فی الاموال یو بل ته په مال کې فراغي استعمالوي چې اجازت عادتا موجود وي دلالتا نو بس لاس باندې کټ کېږي عادتا اجازت وي عادتا ښه او یا څه وي دلالتا وي دلالتا څنګه چې ښځه استعمالوي د هغې اجازت دی او ښځه راباسېږي خاوند استعمالوي شی ته نیسي رانیسي انډې منډې نو په طریقه اولا به د دې اجازت وي چې ښځه وایي ما استعمالی مال دلالت دا کوي چې مال میم اجازت دی استعمالوي او خاوند وایي چې دا شی راله استعمالی نو مال وراله استعمالوه دلالتا او نظیر الخلاف فی الشهادة اصل کې دا اختلاف نظیر دی دا اختلاف کوم چې په شهادت کې دی کتاب شهادت کې وایي د ښځې خاوند دپاره د خاوند ښځې دپاره ګواهي قبلیږي موږ وایي نه امام شافعي صاحب وایي قبلیږي وګورئ ولو سرق المولا نو دلته هم دغه شان شوله ښه هغه وایي ګواهي قبلیږي غیر دي نو که یو بل نه څه پټوي لاس به هم کټ کېږي موږ وایي یو خلک دی ګواهي هم نه قبلیږي یو بل نه که څه پټوي لاس هم نه کټ کېږي ولو سرق المولا مولوي صاحب که مولا د مکاتب نه څه پټ کړي لاس یې کټ کېږي وایي نه وجه سره ځکه په کسب د مکاتب کې خود مولا حق وي که نه موږ ویلو حق به پکې نه وي هله به لاس کټ کېږي ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع ولأن له في اكسابه ذکر د مولا د بار په کسب د مکاتب کې حق دی وكذلك السارق من المغنم مریسب د غنیمت نه که څوک غلاو کې لاس به نه کټ کېږي ځکه هغې کې د حق دی بیت المال نه وكذلك السارق دغه شان سارق کې سپټ کې من المغنم د غنیمت نه ولأن له فيه نصيبا دا مجاهد دی دم په دې غنیمت کې سره غلط یا څوک د بیت المال نه پټ کی او دا مسله چې د غنیمت نه یو مجاهد څه پټ کی لاس نه کټ کیږي وجه دار چې د پکې صدا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نقل دا دران د دې د بار چې حد لري شي دام نقل دا دران په دې تور نقل دا د دې د بارم وایا د دې حیثیت نم نقل دا چې حد باندې جاری کیږي وتعلیلا او وجهم د ذکر کړي چې د پکې حق دی قال قدری مولا فرمای برو ګوري منیسب اهم مسله حرص په دوه قسمه دی موږ ویلو لاس بالا د غل کټ کیږي چې د مکان محفوظ نه زپټ کی او مکان او یو شی دسی وایا موږ لاس بالا کټ کیږي چې محفوظ شي پټ کی او یو شی چې محفوظ جوړیږي د غیر بار څو طریقې دي دوا یو په مکان محفوظ جوړیږي او یو په حافظ باندې صلی الله وسلم ناشته اورا والحرز ولا نوعين حرز لمانا یو حرز دا یو معنی په وجه فيه حرز د یو معنی د وجه نه فيه چې هغه په دې شي کې خپل موجود وي لکه بیوت دا کې خپل د حفاظت معنی ده کوټه یا کور او بل حرز بالحافظ دی څوک چې حفاظت کوي نو قال العبد الضعيف فرمایي صاحب د هدايه الحرز ولا بد منه برو ګوري لاس کټ کولو کې لابودي د دې نه چې غلابه د محفوظ دینه کړی وي دا بخه د دې نه خلابودي ده کنه پوه نه شولې لاس به اله کټ کېږي دې لپاره ضروري ده چې غلا شوي د چا نه محفوظ دی نه وجه سره مولي صاحب
که محفوظ نه یو څوک څه پټوي نو بیا خو استسرار او پټوالی پکې نه وي چې نه بیا خو غلا نه شوله یار پوهېږئ که نه بیا خو ښکاره خلک اخلي اورا قال العبد الضعيف الحرص لا بد منه حرص چې دی کې لا بودی د قطع یدنا لأن الاستسرار چې دی په پټه باندې څوړل چې کوم د سرقې د تعریف جز دی لا يتحقق دونه دا نه متحقق کېږي بغیر د محفوظ یې نه وړو ثم وقد يكون بالمكان بدغه زي محفوظ جوړېدل لا حرص دا کله په مکان سره وي دا کوم مکان دی یار دین هغه مکان مراد دی چې د اشیاء د حفاظت دپاره جوړ شوی ښه جومات نه وهو المكان المعد دا مکان دی چې جوړ شوی لاحراز الامتیاز د پاره د حفاظت د سامانونو لکه کورونه کوټي صندوق حانوت دکانونه وقد يكون بالحافظ کله به حافظ باندې وي کمن جلس فی الطريق یو سره بلار کې ناسته توجه جی یا جماعت کې ناسته دی او سامان خو سره پروت دی نو دا په د معنی محفوظ دی که څوک دې نه وسوچت کی حافظ معنی محفوظ وس ویلاس کټ کیږي کمن جلس فی الطريق او فی المسجد وعنده متاع د سره د سامان وی فهو محرز به دا سامان محفوظ دی په د باندې او اور نبی صلی الله علیه وسلم د صفوان صدر چا پټ کړو دغه د سر دلان دی نه وغو دو جماعت کې لاس یې کټ کړو نو جماعت خو مکان محفوظ نه دی نو به ولی لاس کټ کو ځکه مالک ور سره په حافظ باندې محفوظ مالو وقت قطع کټ کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم من اغه شالا سرقه چغلای کړي وا الیدا صفوان صدر د صفوان پټ کړو من تحت راسهینا او هو نائم فی المسجد هغه ابو جماعت کې ودو وفي الحرز بالمكان لا يعتبر الاحراز بالحافظ لك قاعده کلیه اور ډیره مزیدار مسله کوي برو ګورئ کله چې یو مال محفوظ په مکان باندې او پچا نبی د حافظ حفاظت ته اعتبار نشته څه مطلب کله مکان ته اجازه ورکو رادن نشه نشاته چې اجازت ملاو شو چې رادن نشه لغه په حق کې مکان محفوظ پاتې نشو کنه او سي مالک ولال دی او څه پټ کی لاس به نه کټ کیږي ولی ځکه چې کله په مکان محفوظ وینو د حافظ حفاظت لا اعتبار نشتا د حافظ حفاظت لا لازم اعتبار نه وو په اعتبار سره غیر محفوظ وو مکان په اعتبار سره محفوظ وو هغه کی اجازه ورکو هغه هم غیر محفوظ شو نه غیر محفوظ مال او لاس په کې به پدن لګي پوه شوي کنه په وګوره وفي المحرز بالمكان هغه مال چې هغه محفوظ په مکان باندې لا يعتبر الاحراز بالحافظ اعتبار نشته احراز بالحافظ لرا چې څوک حفاظت کوي اغلب به اعتبار نشته عمده سیرای ده ولی لانه محرز بدون ذکر مال خود نه غیر محفوظ دی او البيت مثلا په بیت باندې محفوظ دی وان لم يكن له باب اي نه مکان چې د حفاظت د بار جوړ شي کاغه دروازه نه و یا وخو کلاوه و به مکان محفوظ دی که چې چپټ کړو لاس به کټ کیږي کمره وإن لم يكن له باب اگر که دروازه ولنوي یا وی خو هو مفتوح وي نو حتى يقطع السارق کټکیږي و سارق منه کړه دینه اغلا کړی وي سارق منه وي یعنی دینه اغلا وکي لاس به کټکیږي وجه لأن البناء چې د قصد الاحراز یادې لپاره جوړ شوی چې د مال حفاظت وکي خجی لګو غره برا خلاص والا کټکیږي چې د کور نه یو شی پټ کې او باری وباسي که باری نه ایستله نه پورې لاس کټکیږي نه وجه څه د مولوی صاحب تر څو چې کور نه وته نه لا محفوظ دی کنه یار پټ شوی دی نه الا انه لا يجب القطع قطع واجبه الا بالاخراج منه مگر دا چې وی باسي د کوره لقيام يده ځکه دغه محفوظ مکان نه دي سوای منه زمير غیر تراجي دی محفوظ مکان نه وجد د لقيام يده ځکه قائم دی لاس د مالکی قبله مخکې د وتلو دغه محفوظ ویستلو دغه محفوظ نه بخلاف المحرز بالحافظ ها که په حافظ باندې محفوظ او به تلک شان رواغستلو کنه دغه قبضه نه ویستلو لاس به کټ کی جماعت کې ملاسته دي مالی خاصه پروت دي چا دې پټ کوم لا جماعت نه دي سلم لاس به کټ کیږي ولی دغه قبضه نه وته څنګه چې د لاس کرا دي دغه لاس کرا دي بخلاف المحرز بخلاف دغه سامان چې محفوظ وي په حافظ باندې حيث يجب القطع بقطع واجبي فيه بده کی کما اذا خذ
هغه دا چې سامان راواخلي نو به كما اذا اخذ يجب القطع فيه كما اذا وزشتري كنا كما اخذ ذلك اچھا جواب را حيث يجب القطع قطع واجبيږي فيه بدکی كما اخذت څنګه چروالی ته وجه څه مولي سب لزوال يد المالك اذا كذا مالك لاس پکې زایل شو کنه بمجرد لا خسر فيتم السرقه تمام مشوله ولا فرق بين ان يكون الحافظ مستيقظا او نائما لکبر وګورئ یو سړي سره خاصه دغه مال پروت دی کړه سړی اخ دې کو درې صحیح را اراده کچا پټ کو لاس به کټ کیږي وګوره او فرق نشته په ما بین دې خبره کې چې د حافظ مستيقظ دی اخ دې کنایم دی او متا سامان د تحت او د لاندې دی او عنده یا د سره دی دا صحیح ده هو صحیح ولی مولوی صاحب نایم چې دی کنه دغه سره مال پروت نو خلک کوئی حافظ موجود دی شمارل کیږي حفاظت کوونکې لانه يعد النائم ځکه شمارل کیږي نائم عند متاع د خپل سامان سره حفاظت کوونکې له د سامان په عادت کې وعلى هذا الغلاف لا يضمن المودع والمستعير بمثله واور کنه مولوی صاحب یو سړي سره شی امانت پروتو نو هغه صحیح حفاظت ونی کې وهلاک شي توان په راضي کنه یا یو شی ور سره مستعير هغه اصله مستعير څه شی ور سره عاریتن پروتو او هغه حفاظت ونکو نو هلاک شو به په توان راضي کنه نو که دغه مستعيره او دغه مودع او دی او دغه امانت مال خاصه هلاک څوک هلاک شي څه شي هلاک شي په دې توان نه راځي ولی حفاظت خو کوي کنه حفاظت دغه طریقه د بس خاصه پروتي وسود شي نو چې کله حفاظت کوي او که هلاک شو توان بدن راځي وجه دا بیانې چې دا خو حفاظت کوون کی دي نو که چا پټ کو لاس بهم کټ کیږي ځکه حفاظت کوون کی ور سره دی پټې کو پیږي کنه یعنی مالک ور سره خاصه ودی دا دلیل دی د بارے پته لګي پوه شوي کنه تاسو لګي ګوره مودا دی یا مستعير دی هغه کودی او ما سره خاصه مال پروتي هلاک شي یا څوک پټ کی توان بشته کنه نه نشته په وجه ته دی حفاظت کوي ودره به مو څه کوي حفاظت کوي نو یو مالک او دو مال خاصه پروتو پټي کو نه حفاظت کو او چاته پټ کو لاس به کټ کی بخلاف ما اختاروا في الفتاوى بخلاف دا غراي کوم چې په فتاوا کې غوړه کړی دا هغه کې لیکلي دي چې انهما يضمنان في هذه السوره په دې صورتونو کې ضامن جوړيږي مستعير او مودا خبره کوي قال قدري مولا فرمای ومن سرق شيء من حرز او من غير حرز وصاحب عنده يحفظه قطع تقسانا مساله ده څوک چې یو شی پټ کی د محفوظ دی نه یا د غیر محفوظ نه خو صاحب هلته موجود وي مالک موجود وي او حفاظت یې کوو لاس به وسکټ کیږي ولی لانه سرق مالا محرزا ځکه دا خو یو محفوظ مال پټ کو به حد الحرزین محفوظ پڅو یا په مکان محفوظ او یا حافظ معنی محفوظ ولا قطع على من سرق مالا من حمام برو ګورئ چا د حمام نه سپټ کړ حمام په خوا به جوړ خلک براتل لمبل به پکې ټولو نو التنه کې چا سپټ کړ لاس به نه کټ کیږي یا د دسي کوټې نه سپټ کړ د دسي کور نه چې د اجازه شوی او د دن کېدلو د دخول لاس به نه کټ کیږي وجه څه د په حق کې دا محفوظ نه دی نو نه حمام د چا په حق کې محفوظ دی او نه دغه مکان کم کې چې د دخول اجازه شوی دی د کس په حق کې محفوظ دی ولا قطع لاس کټ کېدل نشتري علامن باغ چا باندې سرقه چغلاو کی مالن د مال من حمامنا او من بیت یا دا کوټینا او دنا للناس چې خلکو ته اجازه شوی دغه بد فی دخوله فيه په دخول دغه ناسو کی فيه په دغه بیت کې پیږي کنه لوجود الاذن عادتا ځکه حمام کې اذن عادتا موجود دی او یا حقیقتا موجود دی د سپای چې ویلی راځه لکه کوټې تر دن نشه کور تر دن نشه الته حقیقتا اذن دی او حمام کې څنګه دی عادتا دی الته خور چاته نه دی ویلی لکه ته اجازه دی راځه خو بس خلک راځي نو عادتا اجازه دی خلکو ته یا حقیقتا دی بدخول کی لنډه دار فختل الحرز حرز کی خلل را له ويدخل في ذلك نو بدی په حکم کې داخلي کی حوانیت التجار تاجرانو کوم سټورونه دکانونه یې کغینه چغلا وکړه د ورځي لاس پکې نه کټ کیږي ځکه خلکو ته د داخلي دلو اجازه وي
دغه شان سریګانی دي هغه نه چا پټ کړه یعنی عمومي عوامي زین دي ويدخل في ذلك حوانيت التجار والخانات الا کله دکان نه د شپې څخه پټ کړه د تاجر د دکان نه د شپې خو خلکو د ور داخلي د اجازه نه کنه یار او مکانم محفوظ مکان دی به بلاس کټ کیږي ليلا الا اذا سرق منها ليلا لانها بنيت ځکه د دیو حوانیت چې دي دا جوړ شوي دي لاحراز الاموال لپاره وانما الاذن يختص بالنهار اصل کې خو د احراز مال لپاره جوړ دي او اجازه چې کوم ملاو شوی دی هغه خاص دی چا پورې ورس پورې نو ورس کې محفوظ نه دي شپې خو بهر حال دي ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع لک برو ګوري که څوک د جماعت نه چپټ کی او مالک الته موجود ولاس به کټ کیږي کنه او یو کټ کیږي با اعتراض دا خو مکان محفوظ دی او دې د هر چا اجازه دی نو دلته خو د دخول اجازه موجود دی لہذا محفوظ مال نه چپټ شي محفوظ مکان نه اور مثلا دا کړي و چې کله محفوظ په مکانم وي محفوظ په حافظ هم وي د حافظ حفاظت له به اعتبار نه وي دلته خو مسجد مکانم دی حافظ موجود دی نو حافظ حفاظت له اعتبار مو ورکوا او جماعت ته اجازت دی داخلي دلو ام محفوظ پاتې نشو نو به که چاپټ کو وکړ د چلاس کټ نشي کنه اوس پوه شوي جوابداري جماعت دا مکان محرز نه دی د برنه دی جوړ شوی چې سامان نه به محفوظ وو الته ودار چا اجازه دي نو مکان غیر محفوظ شو او کله چې مکان غیر محفوظ وي نو به حافظ له اعتبار وي ویږي کنه او حافظ ناس ته ته چپټ اورا ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع ولي لانه محرز بالحافظ ذكا وزلت حافظ محفوظ دي مال نو مکان سره څه کې مسجد سره وی لان المسجد چې ما بني لاحراز الاموال خدم مالونه دي فزد د بار نه دي جوړ شوی فلم يكن المال محرزا بالمكان لند دا مال په مکان محفوظ نه دي بخلاف الحمام والبيت بخلاف د حمام او د بیت كم حمام او بیت الذي اذن للناس في دخوله نلته څه حکم دی ولې سبالتک چا د چانه چپټ کړه حافظ موجود ملاس باندې کټ کیږي وجه سره حمام او بیوت چې هغه د مال د حفاظت لپاره جوړ شوی او چې کله دغه مکان محفوظ دی نو به د حافظ حفاظت له اعتبار نشته دی نو که څوک پټ کی نو حافظ غیر اعتبار نشته او د دخول خلکو ته اجازه شوی ناغم غیر محفوظ ګرځیدل دي لازم نه کټ کی فكان المكان حرزا فلا يعتبر الاحراز بالحافظ نالت مكان حرز وي اعتبار احراز بالحافظ لرنوي حفاظت بالحافظ لرا ولقد على الضيف اذا سرق ممن اضابه ولسم یو سړی کړه چا ملمشي او دغه نغلا وکینو به ویلاس باندې ملمنه کټ کیږي ځکه مکان کې داخلي دلو اجازه شوی ولا قطع على ضيف اذا سرق شكل غلا وكي ممن داغه چانه اضابه چا چې د مل مصف کولو وجد لان البيت چې لم يبقى حرزا في حقه دا حرز پاتنه شو په حق د ملما کې وللكون ماذونا في دخول زکا د اجازه د کور د داخلي دو مبارکي ولانه بل وجه اور مناسب ملما خود کور وليس بيږي سيده د کور فرد ولانه بمنزله اهل الدار دي فيكون فعله خيانه لا سرقه د فعل خیانت